د زنانه او موز د پاره جمع نشتا چې دی جمع سره موز کوي. یو زنانه و چې یاره دا زما خواهش دی چې زه جمع سره موز وکم، نو خپل دا خواهش ځان سره کېده. ستا په خواهش باندې دین نه بدلیږي او ستا په خواهش باندې تا ته ثواب نه ملاويږي. ستا په خواهش باندې یو عمل عبادت نه جوړيږي، بلکې ته چې دا خواهش قرآن مطابق کی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق کی، د شریعت مطابق کی، نو پدی معنی به تا ته ثواب ملاويږي. نو د زنانه او جمع نشتا، لہذا دا زنانه دی ځان له جدا جدا منځونه کوي او د جمع موز دین نه کوي، په خواهشات باندې دین نه کیږي. لہذا د دې خبر اهتمام کول پکار دي. او دا ځان یو زنانه چې په کور کې موز کوي، نو د هغې لپاره حکم دا دی چې په کور کې ته موز کوي نو په غولي کې مه کوه، بلکې دننه کمره کې وکړه او په کمره کې یو ګوټ طرف ته خپل موز وکړه چې هغه ټیم کې تا څوک ونه ویني. او دا شان ډېرې زنانه چې هغه منځونه کوي، د هغه منځونه څنګه وي چې د هغې د سر د پاسه چې کومه لوپټی، نو هغه لوپټم داسې چې په هغې کې ټول ویښته ښکارېږي، نو دا څه موږ دې ته زنانه نه ویلی کېږي، دې ته سړیتوب نه ویلی کېږي. هغه سړیتوب دا دی چې ته په هغه طریقې سره مونځ وکړه چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته حکم را کړی دی. حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها پشان ځان جوړ کا چې هغه وایي چې اے علي ته زما خاوند دی، لیکن یاد ساته اے علي چې کله زه مړه شم نو زما جنازه ما د خلقو په مخ کې او روزي کې نه وړي، بلکې د شپې په تیاره کې چې څوک نه زما جنازه به ووسي. حضرت فاطمه الزهرا دا وایي چې ژوند خو ژوند، لیکن د مرګ نه وروستم د یو غیر محرم سترګې په ما باندې نظر په ما باندې ونه لګي. دغه شان اهتمام کول پکار دی او ځان نه هغه ښځې جوړې کړئ چې د چا تعریف الله پاک کړی دی او کومو زنانو طریقه ترتیب او دغه ښکلیوالی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی. حضرت فاطمه الزهرا په دې طریقې باندې عمل کوئ، خپل ځان پټ ساتئ، ستاسو به عزت دی، ستاسو به مقامي، ستاسو به مرتبه او د الله په نزدیک به ستاسو لپاره ډېر زیات عملي.